زر شم حلیمی سمرا خلے دے داما شم دی چرتا مندلے دے داما شم دی چرتا مندلے دے زر شم حلیمی سمرا خلے دے داما شم دی چرتا مندلے دے داما شم دی چرتا مندلے دے مخیزلی کی جلوی کوي سر سر اننگی یہ شغلی کوي سپین مخیزلی کی جلوی کوي سر سر اننگی یہ شغلی مدرسہ و مسجد ابو طلحہ سمدستی کے لئے میرا کچوڑی چمکنی کی دا ختم ترجمہ قرآن په موقع باندې یو پروها او پرنورا پروګرام منعقد شو. د دې پروګرام مشر مېلمه د بونیر نه راغلي مشهور عالم دین مولانا محمد اکبر حقانی و. په دې پروګرام کې د علماو مشایخ سره سره د علاقې خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. مولانا مفتی عبدالمجید صاحب د قرآن د آخري سورتونو ترجمه او تفسیر بیان کړو. د مدرسې محتمم امین الله حقانی راغلي مېلمنو ته په خیر راغی وي او د مدرسې کارکردګي د حاضرینو مخې ته کېښوده. په دې موقع نعتخوانانو حضراتو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته د عقیدت ورزونې وړاندې کړي. مشر مېلمه د مدرسې محتمم امین الله حقانی او حافظ نعمان حقانی او د ترجمې ختم کوونکو ته مبارکباد ورکړو او په خپله وینا کې د قرآن په زده کړه باندې زور ورکړو او وی چې د دنیا او آخرت کامیابي د قرآن په زده کړه کې ده. چې لس آیاتونه د قرآن تلاوت کړل ماسخوتن او دې اوده شو لم یکتب من الغافلین دې به په دغې شپه غافل نشي لیکل د ټولې شپې د غفلت نه بچ چې لس آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کی د ټولې شپې د غفلت نه بچ چې لس آیاتونه اولولي هغه اوده شي خپله باندې لس آیاتونه تلاوت کوه بچو باندې لس آیاتونه تلاوت کوه بچو لس آیاتونه تلاوت کوئ بیا اوده کېږئ د ټولې شپې د غفلت نه به بچ کېږي د ټولې شپې د غفلت نه به بچ کېږي. نو قرآن کریم د الله کلام دی او تاسو د اول نواله د اخره پورې ټول قرآن کریم یو یو ټکې مولانا صاحب په دې موقع مولانا محمد اکبر حقانی چمکنی ټي وي سره په خبرو اترو کې وی. پس دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو زوم دا د مسجد یو حق ادا شي چې په دې کې یو ځل قرآن کریم په ترجمه ورسي. دا د مسجد هم حق دی او د یو عالم هم یو حق دی. زه خپلو ټولو علماو ملګرو ته وایم یو ځل یوه پیره ټول قرآن په ترجمه ورسوئ. کم از کم چې دا خو ویلی شو چې خدایه ستا دا کلام مې یو ځل رسولی ما خپله 9.5 کاله کې رسولی و. نو دا ډېره ښه خبره ده چې په ترجمه او با تفسیر نن قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسېدلی دی. مونږ هغې کې حاضر یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قرآن کریم ختم وشي بیا دعا غوښته شي امن علی دعائه 4,000 ملک 4,000 فرشتي صرف دلته په دعا باندې آمین وایي. چې تاسو زموږ سره شرکت وکړئ دومره په عظیم پروګرام کې الله دې ستاسو دغه منډې ترډې په خپل دربار کې قبول او منظوري وګرځوي. نو زموږ دا پروګرام سلسله و نن د دې انعقاد شوی د ختم قرآن په باره کې چې دا په ترجمه باندې ختم شوی و. دې کلي کې د سمدستي کلي مسجد ابو طلحه دې کې د ډېر وخت نه دغه ترجمه د قرآن مجید شروع وه.
زمانه مخکې ډېر استادان تیر شوي دي بیا زمونږ په اخره کې څه قسمت لیکل او څه سپارې مونږ ته الله پاک را نصیب کړي 2-3 کاله زمونږ کېږي الله رب العزت زمونږ هم پکې حصه لیکلې وه نن د هغې اختتام وشو په دې کې مفتي عبدالمجید صاحب شرکت کړی و د سوقنو صوفي مدرسې مدرس محتمم نو هغه پکې ختم قرآن وکړ خیرني صورتونه ولوستل او مولانا محمد اکبر حقانی صاحب د بونیر والی نو هغه زمونږ اختتامي آخرني د پروګرام بیان هغه فرمایلی او دې کې پروګرام خو ماشاءالله ډېر کامیاب شو تاسو په خپله مو کتلی ښه ملګري راغلي او مسلمانان وروڼه ډېر د مینې محبت اظهار یې وکړو زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم دوی زموږ ته ډېره مینه راکړله بل په دې پروګرام کې کم اخراجات لګي کم منډه ترډه زموږ سره ټولو عوام وروڼو هغه مینه راکړله چېرته یې مونږ داسې ناامیده شوي نه یو هر چا ښه په عزت نگاه سره وکتلو او ښه قرباني را سره وکړه مالي او جاني په اخره کې د مدرسې په طلباو کې انعامات تقسیم کړل شول او د ملک او قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه. نعمت سبحان جمکنی ټي وي سمدستي کلی میرا کچوړي.